حکمرانی چې دا هغه عقلونه نه کوي، پوهی نه کوي، بلکې هغه اختیار یې کوي. واضح مثال دا دی چې زموږ وروستي په اطرافو کې داسې نمونې خدای مسلطه کړي دي چې د عقل به شاید 1-2% هم ما او تا مطمئنه کې، خو بس طاقت دی، اختیار دی، او د اختیار په وجه باندې دی سیال دی. پولیټیشن چې دی هغه وقتی فواید ته ګوري. پولیټیشن چې دی هغه ډیر کنینګ وي، چالاک وي، هوس ډیر زیات وسره وي. رهبر سوي هغه ویژنری وي، هغه یو نظریاتي کس وي. رهبر سوي رهبر چې کوم خبره کوي مري مگر هغه خبره چې نه بدلی نه ترغه تیریږي. موږ ته به دا ګورو چې آیا دا کم سړی زما مخ ته ولاړ دی، کم سړی چې موږ وروستي مخ ته ولاړ دی، آیا دا سړی بې عهدې هم په دې وطن کې پہچان لري که نه لري؟ رهبري چې دا د دې خپل سټیجز دي. لکه اوس یو سړی فهم لري، فهم څه مراد دا دی خالي د دې موجوده حالات څخه آګاه دی چې د دې وجوهات څه. یو سړی تدبر لري، هغه ته دا اندازه سته چې د دې مخنیوی څنګه کیږي. زما چې کوم نماینده دی یا پارټي پر ما باندې کوم سړی ټاکلی دی، دا سړی او زموږ حقدار دا سمون نه سره کوي. اساسه خلک چې دي نه دا نه سره یو ځای کیږي. لاپروا خلک، جاهل خلک، مفاد پرست خلک، د سرمایه محتاج خلک دا سره یو ځای کیږي. مولوی صاحب هم ودا قبضګر ته ودا سودخور ته تر موږ ته تر ټول ښه دعا ورته کوي. بیا په عربي کې په دعا کې یادم کې موږ عربي زده نه ده. پاکستان جوړ سو نو دوی فل فلج مرات ورته ورکړل سردارانو ته و نوابانو ته، ټیک شو، که د قومي اسمبلیستانو، که د سینټ کو، که نورې ښکاره یا زموږ د سترګو سپټې خزانې مې هغې ورګډې کې. په 70s او 80s کې دغه سردارانو نوابان و ډېر ته سوچ وکړه بلوچستان کې خانان دا راولاړ سو، د پارټۍ لباس یې جامه یې واغوستل. اول خو د داسې ښایسته فکر پر خپلولو باندې او بیا پر خورولو باندې محمد نبی صاحب د سره چې په ټیم کې کوم ملګري دي یقینا دا د ډېر داد مستحق دي. د انسانیت، د شریعت، د اخلاقیات د دې تقاضا دا ده چې چیرې ته یو ښه عمل وینې، نور که دې وس وي او که نه وي، کم از کم د هغه ستاینه پر تا باندې لازم ده. په دې خودغرضه وخت کې، په داسې وخت کې چې په خلکو کې په ډېر غټ تعداد باندې د دنیاوي اسباب یو ځای کول، د منصب او د عهدې په تلاش کې تمام تر اخلاقی حدود پار کول او د دې دنیا په حاصل کې هغه ټول دایره نظر اندازه کول، لکه مې وجه چې موږ وزان ته انسانان ویلی سو، مګر بیا هم په معاشره کې دغه سي خلک چې هغه خپل وسایل او خپل وخت دا یقینا د انسان سره دوه ډېر لوی هتیار دي چې د معاشره د تعمیر دپاره، د ترقۍ دپاره، د جوړ دپاره دی وقف کوي. او دا بیا نور ښه خبره ده چې د موږ سره د ضلع اپشن یو ډېر ښه مثالي کردار لکه کلیم الله صاحب، عبدالستار صاحب چې رایټر دی هم موجوده دي. لایبرری تصور څه دی، دنیا و لایبرری ته په کم سوچ باندې ګوري، په کم نظر باندې ګوري. نو د دې دپاره موږ د ټول په دې بلوچستان کې کلیم الله صاحب یو مثال دی. او زه د خپله جانبه او دلته چې کوم شرکا دي ودته د دې خراج تحسین هم پیښ وو، ډېر داد ورکو او دا دعا ساتو چې په دې وطن کې نور هم دغسې مدارس، سکولونه، کالجان چې په هغه کې هم دغسې رواج عام سي. برحال د میجر اورنګزیب په یاد کې یا د دلته په حاضر د سروس په دوران چې دغه سرکاري املاک په استعمال کې راوړل سو او
نتیجتاً دلته یو داسې مفیده سرګرمي شروع سوله نو دله هم دعا ګویو خدای دې د په عمر کې هم برکت واچي. ما سره محمد نبی صاحب رابطه وکړه، یو څه کتابونه داسې دي زما په مطالعه کې اوسېدلي دي لکه جاپان از نمبر 1. دا ډېر ښه کتاب دی، که زما وس وسي نو زه دا د پاکستان د 10 او د 12 کلاس په نصاب کې ضرور شاملوم. په څنګه حالاتو کې جنگ عظیم اول او جنگ عظیم دویم او بیا جاپان څنګه ځان یوار بیا راپورته کوي چې د دنیا دریم یا څلرم یا پنځم غټ معاشي قوت وګرځېدی. دغسې بیا د جرمني په حواله یو کتاب په 1980 کې د دوی یو اداره د لیکزیګن هغه ادارې چاپ کړي چې نوم یې دی فیکټس اباؤټ جرمني، جرمني په حواله حقایق. دغسې بیا یو کتاب چې نن موږ تبصره کوو پر دې به انشاءالله داسې مختصره خپل فکر ستې مخ ته ږدو، هغه دی پالیټکس ایز ا ووکیشن، سیاست به طور پیشه. ما یقیني طور باندې ډېر کتابونه په فکر کې وو، په نظر کې مو به مې سوچ دا اخیستی و چې اوس دغسې کتاب وي چې کم از کم موږ یو ګنټه یوه نیمه کښېنو خو د هغه کم از کم حاصل دا وخیزي چې کم خلک د موږ سره شرکت پکې وکړي نو هغه چیزي دا یقین وساتي چې کم از کم زموږ د غنټې یو نیم ناسته یا نشست شي دی د دې سره موږ یو شی حاصل کړي. زما ذاتي طور دا کتاب په دې اعتبار هم خوښ دی چې زه دا فکر لرم لکه څنګه چې په دې کتاب کې میکس ویبر دا یو جرمن باشنده و، د جرمني سره تعلق و اور ویل کېږي دا چې مطلب د ده هم پلار چې هغه په وطني سیاست کې اثر رسوخ درلودی. خو میکس ویبر چې دی هغه د جرمني په اقتصادیاتو کې او په عمرانیاتو کې سوشیالوجي او اکونومکس پر دې باندې د یو ډېر ښه عبور او کور والا چې و هغه هم پر سوشیالوجي باندې خاص طور سره دا هم ډېر ښه یو عبور او دسترس و. دا کتاب چې په کوم وخت کې لیکل کېږي په دې وخت کې په جرمني کې غالباً دویم جنگ عظیم روان وي. په 1919 کې میکس ویبر خپل اول ابتدایي یو لیکچر چې دی هغه په میونیچ یونیورسيټي کې ورکړي. میونیچ یو ښار دی په جرمني کې، نو هلته د سټوډنټس یو یونین جوړ شوی چې نوم یې فري سټوډنټس یونین. اچھا هغه اول لیکچر چې دی دغه لیکچر عنوان وی ساينس ایز ا ووکیشن، ساينس به طور پیشه. دا لیکچرز په حالاتو کې ورکول سو چې کله جنگ عظیم اول روان دی. گویا جنگ عظیم اول چې دی په 1914 کې شروع سو، په 1919 کې ختم سو. او د جنگ عظیم په مختلفو وجوهاتو کې یو وجه دام شول کېږي چې چونکې فرانس، انګلند، جرمني، جاپان، روس د اقتصادي طور او د ټیکنالوژي له اعتباره ډېر زیاته ترقي وکړه، لہذا هغه ترقي هم دوی و دې مقابلې ته مجبور کړل چې د چا په څه شي په نتیجه کې جنگ عظیم اول وسو. گو کې مختلف نور هم عواملو، مګر دغه عواملو سره سره دغه یو خاص وجه هم و چې جنگ عظیم اول وسو. ساينس ایز ا ووکیشن، ساينس به طور پیشه، دا لیکچر د ورکې په میونیچ یونیورسيټي کې بیا د دویم لیکچر کښېښول سو په 1919 کې. دا هغه وخت دی چې جرمني ته بدترین شکست ملاو سو اور پر جرمني باندې مختلف پابندیانې ولګېدې. هغه پابندیانې د دې نوعیت وی چې جرمني تر 1 لک بالای خپل فوج نشي ساتلی. دا به ته خطې ته حساب کوي لکه اوس پاکستان چې 2 لکه فوج دی، پر دې باندې مختلف قسم تحفظات دي، شکایات دي او خلکو سوالات دي. خو ته په دې خطه کې چې کومه بد امني روانه ده یا دلته چې د کومو ملکو تر مابین تصادم دی هغه په نظر کې ساتي، بیا به د یو ملک و عسکري تعداد ته حساب لګي. دویمه پابندي دا پر ولګېدله چې ته تر 15,000 بالای خپل نیول فورس چې کوم دی، بحري چې کوم د تا سره فورس دی، دا تر دې بالای نشي شولی. دغسې درېیمه پابندي پر ولګوله چې سار او رور دا په جرمني کې علاقې وې چې
چې په دې کې په ډېر غټ تعداد باندې سټیل او نور قسم معدنیات وتل چې د دې 55% دا به ته ملکو ته ورکوې چې کوم ملکونه ستا د وجې په دې جنګ کې رالو او د هغو تاوانونه اوس نور هم داسې وجوهاتو چې پر جرمني باندې پابندیان ولګېدې لکه ټورپیډو یا سبمرین چې دا د دفاعي ټکنالوژي ده چې دا د 6 او 12 تر دې بالا ته دغه قسم هتیار چې دی دا نشي ښوولی هغه ماحول چې کوم و هغه په جرمني کې یو ډېر عجبه مایوسي پیدا کړه په یورپي دنیا کې دغه کتاب یا دغه لیکچر په دې وجه هم مقبولیت لري چې په کومو حالاتو کې دغه کتاب یا د لیکچر سره پیوست سو او بیا د ولسو مخ ته کښېښول سو د دې څخه په خلکو کې وار بیا یو نوی ولوله یو نوی جذبه یو نوی ژوند پیدا سو پالیټکس ایز ا ووکیشن ما د دې سره کوشش وکړې چې زه د کتاب چونکې ډېر اهم دی دا لیکچر ډېر اهم دی ما هم چونکې 10 کاله یو اداره چلولې ده نو لږ ښه د دې لیکچر د آدابو څخه واقف یم چې د طلبا د اسانتیا دپاره پکار دا دی چې ستا کوم لیکچر وي هغه ته په بلټس کې کنورټ کړې او بیا بلټس 1 2 3 4 5 په تسلسل موږ راځو نو کوم چې زموږ د مدارسو 1 2 3 ورونه مشران رهبر هغه حاضر دي دغه دپاره به لږ مشکل وي خو زه به دلته هغه هر ټکی یادوم تی سره کپین وي بېشک قلم وي خو چې کله موږ د دې لیکچر و د څلورمې یا پنځمې برخې ته ورسېږو لکه دلته پارټي فارمیشن یې لیکلی دی یعنې د جماعتو جوړ د جماعتو بنیادونه بیا به تی دا سوچ کوي چې دا د شا لخوا دغه 3-4 نقطې دا مې ولې نه لیکلې ولې دا هغه پنځم پهلو په هغه وخت په سمج کې ښه دی چې اول 4 پهلو باندې موږ داسې په نرمي باندې مجلس روان وساتو برحال په دنیا کې چې دي 2 قسمه ادیبان دي 2 قسم مکاتب فکر دي سکول اف تھاٹ دي و یو ته موږ ریالست پولیټیکل تھینکرز وایي و یو ته موږ آیډیالست پولیټیکل تھینکرز وایي برحال نن سبا خو زمانه چې دا تقریبا ډېر زیات د حقیقت پسند سیاسي مبصر پر افکارو باندې روانه ده البته نظریاتي طور باندې چې کوم مفکرین خبره کوي لکه افلاطون د موږ سره یا هیګل د موږ سره یا ارسطو یا د موږ سره مونټسکیو د دې خپل کتابونه دي لکه اوس په یو ملک کې 3 ډېرې اهم ادارې دي یو کتاب په دې مناسبت باندې مونټسکي لیکلی یو په 18 یا 19 صدۍ کې چې نوم یې د سپیرټس اف لاز په هغه کې دی وایي چې په ملک یوه اداره داسې ده چې هغه ته پارلیمنټ ویل کېږي گویا دا لیجسلیټیو کاونسل دی یا لیجسلیچر چې کوم قانوني ټکي ورته استعمالیږي دا قانون ساز اسمبلی ده چې هر قسم قوانین جوړیږي دا ستا چې کوم پارلیمنټ دی دا جوړي دویمه چې کومه ډېره اهم اداره ده هغه د جوډیکیچر یعنی د عدلیه ده کوم قانون چې پارلیمان جوړ کړي د دې قانون باندې څوک خیزي څوک د دې اختلاف کوي د دې سره سناروا رویه خپلوي نو پر دې باندې به بیا کومه سزا لاګو کېږي د دې فیصلې بیا باقاعده په عدلیه کې کېږي دا دویمه اداره ده درېیمه اداره هغه ایگزیکټیو ده هر قانون چې جوړیږي دا هغه حتمی چې کوم اختیار دی لکه په پاکستان کې ایگزیکټیو چې دی هغه صدر دی بعد کې چې بیا ایډیسن او سټیلی دغسې قسم فلسفیان رالو په فرانس کې هغو بیا د یو څلورمې ادارې لکه میډیا دا د ریاست څلورم ستون چې دی دا په شمیر کې راوړي دغسې چې کوم حقیقت پسند مفکرین دي په هغو کې میکیاولي راځي یو کتاب د لیکلی د پرنس په نامه په ایټلی کې یو شهزاده و نوم یې پرنس میډیسي میکیاولي یو قابله سړی و لکه د زموږ په وطن کې هم په ډېر غټ تعداد دی خو 15 کاله یا 20 کاله په دې ملازمتو درخواستو او اپلایانو باندې ستړی سو اخري په خیال کې وروګرځېدل چې د شهزاده په تعارف کې مې یو کتاب لیکلی وای چې دغسې حسینې او داسې جګي او داسې باعمت او داسې د خلک خوښي او ولس داسې درسه خوشحاله دی په هغه کتاب کې د تعریف سره سره یو دوه ځای اشارتن ورته ویلی چې یو ښه کامیابه سیاستدان چې دی په هغه کې یو خوی د ګیدړي وي او یو خوی د زمري وي د ګیدړي خوی دا وي چې دی د حالات په مناسبت سره ضد پرېږدي نرمي اختیار کړي او خپل کار باسي د زمري صفت دا دی چې بعض اوقات ډېر مشکل حالات راشي او په مشکل حالاتو کې طاقتور خلک باهمت خلک مشکلې فیصلې کوي
لہذا ما چې پتا کې کتلې دي پتا کې دا دواړه صفتونه سته. شهزاده ډیر جن خوشاله سول د ځان سره اډوایزر کې شاوي. زموږ پر وطن هم چې د ډیر اډوایزران ټاکل کیږي دغه په شاه هم دغه څه شی وي چې دا مغل حکمرانانو کې اکبر ډیر مشهور دی چې د سره د تانسین په شکل کې یو سړی وو، ابو الفضل په شکل کې یو سړی وو، د فیضی په شکل کې یو سړی وو. دا و عالمان عبدالرحیم خان په نامه باندې یو سړی وو. دا څوک عالمانو څوک شاعرانو، خو بعض اوقات به اکبر بادشاه دونه پورته کوي نو چونکه د طبیعت به ور برابروي نو د ځان سره دغه قسم نه مشران یشي. دا په تاریخ ډیر مشهور دی ودی ته اکبر کې نور وطن ویل کیږي. نو دغه بیا توماس هابس دغه یو ډیر ښه کتاب دی لیویاتن په نامه باندې او د یو ډیر ښایسته کول دی وای اټس ناٹ وزډم بټ اتھارټي دیٹ گورنز. حکمرانی چې دا هغه عقلونه نه کوي، پوهی نه کوي، بلکې هغه اختیار یې کوي. واضح مثال دا دی چې زموږ وروستي په اطرافو کې داسې نمونې خدای مسلطه کړي دي چې د عقل به شاید 1-2% هم ما او تا مطمئنه کې، خو بس طاقت دی، اختیار دی او د اختیار په وجه باندې دی سیال دی. دریم بیا په فرانسیسي انقلاب کې یو مفکر جین جیکس روسو د بیا د سوشل کانټریکټ په نامه باندې د یو تیوري او خبرال په فرانسیسي انقلاب کې هم ډېر غټ کردار وو. دغه بیا هینز جے مورګن ته دا هم یو حقیقي مبصر چې دی بلل کېږي. د یو کتاب لیکلی پالیټکس امنګ نیشنز. دی وایي چې هغه کتاب په بین الاقوامي تناظر کې دی وایي انټرنیشنل پالیټکس لایک آل ادر پالیټکس از سټرګل فار پاور. چې هر شکل کې ته سیاست ویني که پر کوچنۍ سطح دی که پر لوی سطح، بالاخر مقصد د طاقت حاصل وي. موږ د ایم پی ایس ټاکو، د ایم این ایس ټاکو، څوک به د نظریه دعوا کوي، څوک به د وطني مینې او محبت او د حقوقو خبرې کوي، خو معامله څه ده دغه د طاقت او د اختیار تر ځای رسېدل. اختیار ته وبوله چې کنن په اپوزیشن کې ایم پی ناست دی هم هغه ته 1.5 ارب روپۍ میلاو دي او کوم سړی چې باقاعده د حکومت برخه ده دغه سره په دې اوسنی حکومت کې په بلوچستان کې کم از کم 15 ارب روپۍ دغه سره بجټ. نو گویا دغه ټوله منډه چې دا د څه شي دپاره ده، دا د 1.5 ارب روپۍ دپاره ده یا دا 15 اربو دپاره ده چې د باقاعده حکومت برخه وګرځي. بیا دغسې میکس ویبر دی چې هغه هم یو حقیقت پسند سیاسي مبصر په طور باندې یادېږي. موږ چې کله پر دې کتاب باندې تبصره کو نو د دې یوه حصه ما ایښې د پالیټکس چې سیاست دی چې سیاست په باره کې میکس ویبر وایي چې پالیټکس از سټرایوینګ فار پاور. سټرایوینګ یعنی جدوجہد کول دی، کوشش کول دی، محنت کول دی، ستړیا وړل د څه شي دپاره؟ د طاقت د حاصل دپاره. د دوه لارو، یا خو ته باقاعده د هغه طاقت برخه وګرځې په هغه کې تا ته ونډه میلاو شي، یا د یو بل چا څخه د طاقت او د اختیار چې دی هغه ځین ترلاسه کړي. لکه موږ په الیکشنانو کې یو کس راولاړ چې د بل کس ګزار کړي نو ګویا دی د بل طاقت یا د بل اختیار حاصلوي. یا بعض اوقات داسې چې په سیاسي جماعتو کې خلک یو سفر کوي بیا ضلع چیرمین جوړ شي، ګویا دی هم په هغه د طاقت په حلقې ورګډ شي. په بله زمره کې د سیاسي فلسفه مطلب دا دی چې پالیټکس از د آرټ آف پاسبل. هر هغه شی چې عام خلک ناممکنه بولي دا عمل ممکنه کول و دې عمل ته سیاست ویل کیږي. دریم څه دی؟ میکس ویبر وایي چې ان پالیټکس ون strives for others or for his own sake. هر سړی چې سیاست کوي دوه شکله وي. یو شکل به دا وي چې به د ولس دپاره لګیا وي، د کام د تعمیر او ترقۍ دپاره به د ټولې هلې ځلې او جدوجهد او مبارزه او کوشش، یا به څه وي د خپل ځان د دې د ترقۍ دپاره. اوس دا پر موږ باندې منحصره ده چې موږ کوم سړی په خپل تصور کې ساتو هغه سړی مخته کو او بیا دا سوچو چې آیا د دې سړي کوم سیاست یا جدوجهد چې دی هغه د معاشرې د تعمیر دپاره دی، د ترقۍ دپاره دی. مثال کے طور پہ چونکہ سیاسی بیانیے د بعض سیاسی جماعتوں میراث دی، چونکہ سیاسی بیانیے د بعض سیاسی جماعتوں میراث دی،
نو ته به هغه سیاسي جماعتو ته ګوري چې ګویا دا جماعت د 40 کلو صدۍ د 50 کلو صدۍ د 80 کلو صدۍ چې پر کوم خبرو د داوا کوله پر نارواو د आवाज پورته کوي پاغه کې د سو نارواو د مخنیوي وکي کدی خپل جماعت یا پارټي د یو تحریک په تور باندې معرفي کوي نو د دې تحریک د لارې د معاشره سو اصلاح وکړه. دویمه برخه زموږ د دې بیس غدا د کنسپټ اف سټیټ. مکس ویبر د ریاست و تصور ته په کوم نظر ګوري؟ مکس ویبر وایي چې the state is a human community that claims the monopoly of the legitimate use of political force within a territory. په یو خاص علاقه کې د طاقت و استعمال ته قانوني جواز جوړول داسې انساني آبادی چې په یو خاص علاقه کې پرته وي او پر دې باندې د طاقت د استعمال لپاره چې کوم قانوني جواز دا غزي با اثر طاقتوري حلقې جوړي و دې ته سټیټ ویل کیږي. بل تعارف دادی چې په دغه کتاب کې لاو ټروټسکی کوي دی وی چې every state is founded on force. هر ریاست چې دی هغه د طاقت پر زور باندې جوړ شوی ولی چې قانون جوړیږي نو په قانون کې دوه شان وي یا هغه د ریاست و وګړي ته امید ورکړي یا هغه ته پراغه یو خوف دی. امید داوی کچیر ما د دې میټریک په امتحان کې اول دویم دریم پوزیشن واستي نو ریاست سرکار حکومت یو وخت ما ته وظیفه راکړي سکالرشپ راکړي انعام راکړي. دویم کچیر ما په دې کې چیټینګ وکړي غلط لارې مې استعمال کړي زه ناکام شوم نو د دې په نتیجه کې بیا څه دي بیا سختۍ دي بیا مشکلات دي. خو البته د ریاست د تصور سره دا خبره د 2000 کلو سره روانه ده چې it is a sin for the state to be small. د ریاست لپاره دا هم ګناه ده چې ریاست کوچنی وي. ریاست چې څومره غټ وي دغه به د چې کوم سرحدونه دي هغه به د سمندرو سره ملاویږي چې څومره ملک غټ وي د غومره زیات ملکو سره به د سرحدونه ملاویږي نو د په تجارت کې به د فائدہ وي په لوی مزکه باندې دا امید دي چې ودته به زیات معدنیات حاصل وي په لوی مزکه باندې د یو ریاست ودته به دا فائدہ وي چې لوی سمندرو حدود ته به د رسایي وي او دوی په دې باندې تجارت او درآمدات او برآمدات او پر دې باندې وکړ کولای شي. نو لہذا دا هم یو تصور دی د ریاست په زمره کې چې it is a sin for the state to be small. د ریاست د لپاره کوچنی کېدل دا هم یو ګناه ده پکار دا دی چې ریاست غټ وي. درېمه برخه د مکس ویبر د دې کتاب دا ده چې د سیاستدانانو درې مخان دي دای چونکه دا کتاب په 1900 دا لیکچر د په 1919 کې ورکړی دی د لغه اعتبار خبره کوي. په زمانہ کې تر یو حد پوري چې کوم مذهبي پیشواو خدای پاغه کې یو طبقه شي چې د نوم ورکی د لیټریټ سمرات پړه لیکه خلک په دې کې د خاص طور سره د عیسائی مذهب چې کوم بیشپس دي یا کلرجی دي چې موږ ودی ته د پادریان وای دای داغو خبره کوي چې ته د معاشره پر راهنمایي کې په جوړ کې په تعمیر کې په ترقی کې ډیر غټ کردار ادا کولای شي په سبب د دې چې خلک ستا کوم خبره اوري هغه د دې د ایمانیات او د عقاید سره جوړ لري. لہذا پکار دادی چې کم ځایونه ستا په پونچ کې دي ستا په تسلط کې دي که هغه چرچ نه که هغه قبرستان وي که هغه د غم او د خوشحالي موقع وي نو خلک د تاسو رائے اخلي د تاسو راهنمایي اخلي چې په دې ځای باندې کم قسم اخلاقیات او کم قسم ادبیات چې دی هغه خپلول پکار. دویم قسم سیاستدانانو چې د ذکر کوي چې هغه د چونکه دا ما درته ویل دا کتاب په تسلسل کې لیکل شوی دی چې جرمني په جنگ عظیم اول کې ډیر زیات خورس و ډیر پابندۍ پر ولګېده. لہذا دویم قسم د سیاستدانانو د شي هغه د نوم په خپل کتاب کې ورکړی دی د جرنالست. د جرنالست مراد د هر هغه طبقه
چې اثر رسوخ لري په معاشره کې. هر هغه اکایي که د استاد په شکل کې ده، که د ډاکټر په شکل کې ده، که د انجینیر په شکل کې ده، ولی د سره هم د معاشره 1%، 1.5%، 2%، 3% خلک وابسته دي. لہذا پکار دا دی چې دغه طبقه چې کومه ده، که هغه د لیټریټ دي او که د جرنالیست دي، پکار دا دی چې هغه د معاشره په جوړ، په تعمیر او په ترقی کې خپل کردار ادا کړي. دغه دوه هغه خلک دي، یعنی د جرنالیست او د لیټریټ، چې په هغه کې استادان، ډاکټران، انجینران، علماء کرام، دا بنیادی طور باندې د معاشره د اخلاقیاتو ترتیب چې دی، د ادبیاتو دا د دې خاصه جوړیږي. البته په ریاستي وګړو کې په یو قوم کې یووالی، په یو قوم کې یو نظریاتي وجود، په کام کې یو مضبوطه حوصله او همت دا پیدا کیږي بیا د رهبرۍ سره، چې دا موږ ته یا پولیټیشنز ورته وایي یا څه نوم ورکوو. د کتاب په 13مه برخه کې دی 2 تقسیمه کوي. دا بنیادی طور باندې 13مه حصہ نه ده، خو دا په کتاب کې په بیلو ابوابو کې، چپټرز کې د پولیټیشن او د لیډر یو موازنه کړې ده چې پولیټیشنز چې وي، the politician is having a sense of proportion. داغه یو تقابلی سوچ وي، همیشه مقابله ساتي چې ارزما پر د پلانې کلی یا پر پولینګ باندې کلیم الله صاحب دی، د کلیم الله صاحب مد مقابل چې دی هغه بیا عبدالستار صاحب دی په ماپس کې تربرګلوي د پروند پر نوکری سره وخوړل، لاس کاله مخې بیا پر سکالرشپ سره وخوړل د بچانو، تر هغه یو 20 کال مخه د جایداد پر تقسیم سره وخوړل. اوس دا وخت مال کدا پولینګ ز سکیور کوم نو مال سوک واره د پولیټیشن په نسبت چې کوم لیډر وی رهبر دی وی چې پاغه کې ا لیډر از هیوینګ ا سنس اف ریسپانسیبিলিټي. سنس اف ریسپانسیبিলিټي په کوم اعتبار سره؟ فار هیز کنډکټ، چې هر عمل دی کی لسره دیګه سوچا ته ګوري، دی ناس ته کی، دی د چا سره روغبړ کی، دی د چا حال احوال معلومي، دی د چا د مزاج د نفسیاتو مبارک کی په یو ځای کې مجلس کی، د یو ځای د کام نمائندګي کوي. هغه کنډکټ چې کوم دی دغه هغه ریسپانسیبিলিټي هغه دی وای پس شي باندې لیډر محسوسي. د لیډر د رهبر چې دی دای هم په روح محسوسي او هم په زړه محسوسي. هغه چې موږ یو کار رهبر چې دی هغه په پرزړه کوي. دویم دی وای د پولیټیشن او د لیډر فرق دا دی چې پولیټیشن چې دی هغه وقتی فواید ته ګوري، ټایملی گینز ته دی ګوري. ټایملی گینز مراد وقتی فائدې. پولیټیشن چې دی هغه ډیر کنینګ وي، چالاک وي. پولیټیشن چې دی د لفظ استعمالي وي دا لست فول وي، دا د هوس ډیر زیات سره ایز کمپیر ټو پولیټیشن. لیډر بیا سوي، رهبر بیا سوي. رهبر فار سایټډ وي، دوراندیش وي. رهبر سوي هغه ویژنری وي، هغه یو نظریاتي کس وي. رهبر سوي، رهبر چې کوم خبره کوي مري مگر هغه خبره چې نه بدلی نه ترغه تیریږي. اوس به بیا ته ګوري چې د رهبری په تسلسل کې تعالی سو کوالیفای کوي او ایز ا پولیټیشن خو نو ما په خیال تر ما به ته ډیر معلومه چې څوک کوالیفای کوي. په فهرست کې شاید د تلوم ضرورت نشته. په لیډرشپ کې څوک کوالیفای کوي؟ په لیډرشپ کې کومج د مغربي دنیا وګورو نو 20 کال چې نیلسن منډیلا جیل وړي داغه وشاته وجه خالدا د فیکټرز خالدا نه چې دای وای مرما تر نظریه نه درته ریږي، مرما تر دغه موقف تر ولسی مفادات نه درته ریږي، د کام تر تعمیر او تر ترقی او تر ازادي نه درته ریږي. بل خو یې سړي په لیډر کې چې یو د وچ ا لیډر انډرسټاند د سیګنیفیکنس اف ایوری پولیټیکل اکشن. یو لیډر چې وي هغه دومره زیات زیرک سړی وي چې هر عمل وشي. ګویا اوس په بلوچستان کې څه حالات روان دي، بدامنۍ دي، یو خواته د ازادۍ د پاره خلک راوتلي دي، بل خواته بیا مسلح کسان دي 4 ورځ په شاراو باندې ولاړي، بل خواته بیا د ریاستي هغه حکام چې موږ نامزد کړي یا نه نامزد کړي
د دې خلکو د مخنیوي لپاره چې بیا دا خلک کومه لاره خپلوي د دې دوو قوتو په نتیجه کې چې کوم ماحول پیدا سو بیا سیاسي جماعتونه د احتجاج په تور راوځي یو بل ماحول پیدا کیږي لہذا یو رهبر چې وي رهبر یو ډیر زیرک سړی وي او هغه ډیر دورندیش وي هغه د ډیر لیر نظر ساتي هغه کنن ته یو معاملې د بلوس او د پښتون رنگ ورکه هغه شل کاله بعد هم مدي اثرات ته پر دې اثرات باندې داغه نظر وي بل دا چې رهبر د مثال ورکي چې رهبر داسې وي چې داغه سره د افلاطون تر علم د یو اصطلاح استعمالي چې a leader owns the platonic knowledge د افلاطون په شان د سره علم وي وسیع النظر سړی وي کم سړی نه وي ډیر لوی پروګرام د په مخ اخستې وي د کام په تعمیر او په ترقۍ کې ډیر لوی پای سوچ د سره ورسره وي بل اصطلاح د استعمالوي چې د لیډر سره پروفیټیک ویژن وي هغه سره داسې بصیرت وي نعوذ بالله داسې خو نشي کېدل لکه د انبیاء سره چو مګر د مثال په تور وای د کسانګه د صحابه سره چو د تابعین سره چو یا د ډیر مخلص خلکو سره چو چې د معاشره د پاره ځان وقف کاوي نو دی وای چې دا غو سره داسې تصورات ور سره خاص لکه د اولیاء سره چو سره بل یو خبره په اخره کې دی کوي چې د پولیټیشن او د لیډر یو فرق دا هم دی چې ا پولیټیشن از ا کنفرمست ٹھیک سو اور ا لیډر از ا نان کنفرمست کنفرمست ودی ته وایي چې په معاشره کې یو رسم روان دی رواج روان دی موږ پښتانه په ډیر معاملات کې وایي څه کې عزیز دی قریب دی موږ سره ښه تعلق دی قبضه به کړي ناروا به کړي قتل به کړي سود به کوي مشتي سره ښه تعلق دی مشترک تاوان نه دی رسولي نو دا څه دی دا کنفرمست دی مشتي د ناس خلک وزن ته حساب کو د لیکچر په دوران چې آیا زه د کمی د کم تمبو د غیمه نماینده یم بل دی چې نان کنفرمست هغه دی چې هغه غلط شي چیلنجي که هر سو زورور که هر سو طاقتور که هر سو با اختیار ہے که هر څو سرمایدار ہے ستا دغه طاقت چې دی دا پرمان نشي غالبه کېدلی ستا د عمل سره زما اختلاف دی ستا د سوچ سره زما اختلاف دی ته سبا کامیاب کېږي مثال نظم په د الیکشن د تاسو اختلاف پر دی چې زستا سوالات یم چې ته د دې کام د پاره مزید د تباہی سبب جوړیږي نو دا نان کنفرمست نو دا وی ا لیډر از الویز نان کنفرمست یو صحیح رهبر چې وي یو حقیقي اچھا بیا په دې ټول بحث کې پنځمه حصہ چې دا هغه په شپو کې په جرمني کې لږ قشن نظریاتي سیاست اوس خو خیر دنیا ګرځه تقریبا حقیقت پسند تصورات تولاړ په سیاسي عمل کې دوی چې د نن زمانه په دور کې د اوسنی زمانه په دور کې درې شکلونه دي د سیاسي جماعتو یو شکل چې دی هغه فیملی ټریډیشنز دي یو خاندانی روایت را روان دی پروند ذوالفقار علی بوټو بیا لور محترمه نن زوی دی بلاول دغه سي نواز شریف نن مریم هغه ته تقریبا تیار اسوله لانچ سو نو کېدلای شي چې د مریم نواز پس د دې بیا زوی دی هغه ته بدام منتقل شي باچا خانو عبدالولی خان اسفندیار ولی خان نن بیا ایمل ولی اچھا دا شنو د ازمر لوکل بیا ته وګوري دا یو دغه پیټرن دی چې دا خاندانی او ترتیب دی موروثي او سلسله ده سیاست هم داسې سولک دا ټرایبل ټایټلز چې دي لکه سرداری او ملکی او نوابی او دغه دویم طبقه چې دی وای پولیټیکل پارټیز په فارمیشن کې اچھا د دې خپل هم بیا یو وجه ستا د حالاتو ته کتلې دي په ډیر فیملیان داسې چې هغه په دې پیدل چې سرمایه پر بنیاد یا سرداری پر بنیاد وطن مان قبلي لہذا تراسه د یو نوی پیټرن په شکل کې د سیاسي جماعت په شکل کې ځان معرفي نو پر دې چې بیا تی سوچ وي تی دا خاندانونو بیا په نظر کې درځي سوچ دغه مخې بیا دغه جامه چې د دی واغوستله ولس له په یو نوی ناره راګډ سو دویم قسم هغه خلک دي چې پارټي جوائن کوي جوړي
چې هغه ته د کلاس انټرست نوم ورکړی دی چې هغه بیا خپل طبقاتي مفادات وي. لکه اوس یو سرمایدار دی، بنیادی شیان یې پوره دي، د دغه کاروبار دی، د دغه د پکور کې د یو 15-16 کسان دپاره ښه ملازمتونه دي سیول سرویسز په شکل کې، په عسکري اداره کې یو 2 کسان د میجر او د کرنل په شکل کې موجوده دي. هغه بیا دا محسوسوي چې موږ د اختیار دپاره، د طاقت د حاصل دپاره په سیاست نه نوتلی وای. داسې ډېر خلک دي زموږ په نظر کې په بلوچستان کې په اطرافو کې چې موږ ځلو ګورو، د هغو سیاست بنیادي طور باندې د کام د خدمت دپاره دی او که نه دی. آیا د دې سیاسي پهل له مخه د دې وطن دپاره دی خپل خدمات، سرمایه، طاقت، اثر رسوخ د په استعمال کې راوړي دي که نه دي؟ درېیمه طبقه بیا میکس ویبر ښیي چې دا ایډیالوژي بیسډ کسان دي په معاشره کې چې هغه د سیاسي جماعتو برخه وګرځي او بیا د تحصیل پر سطح، د ضلع پر سطح، د صوبې پر سطح بیا د خپلې پارټۍ خدمت کوي او نارې او جلوسونه او تقریرونه او انتظامات. نو په دې منځ کې ظاهر خبر ده تنګ دستي هم راځي، پریشانۍ هم راځي. نو نتیجتاً د دې عہدو په وجه بیا دوی ته گئی د میرټ پر بنیاد او گئی د یو خاص لابیانو په وجه چې چونکې دا په پارټۍ کې په لابي کې سرګرم وي، نو هغه لابي بیا دا مهرباني وروکړي چې زه دا سړی به اوس موږ ضلعي امیر واخلو، دا سړی به اوس موږ په دا خپل ضلع کې پریزیډنټ واخلو یا به پر دا صوبه باندې پریزیډنټ واخلو. نو دی وایي چې درېیم قسم خلک په جوړ کې دا دي، په سیاسي جوړ کې. اول قسم فیملی ټریډیشنز چې د خاندانو یو روایت دی. دویم قسم طبقاتی مفادات د کلاس انټرست پر بنیاد. او درېیم قسم خلک چې دي هغه بیا د بنیادي طور باندې دغه د ایډیالوژي د نظریې په اړ کې چې یو سفر کوي په یو سیاسي جماعت کې. په آخري برخه کې د دې بیس دی راځي وایي چې د جدید دور کم تقاضا ده د دې په تحت باندې په معاشره کې 2 قسمه تقسیم دي. یو تقسیم ته دی ویل کېږي پروفیشنل پولیټیشنز، پیشاور سیاستدان چې هغه د 20 کلو څخه د 30 کلو څخه په سیاست کې وي، کې ګټي او کې بایلي، خو د الیکشن هم کنټیسټ کوي، د یو پارټۍ په انتخاب کې محتاط وي، که په کومه پارټۍ کې وي په هغه پارټۍ کې هم د خپلې سیاسي مشرۍ سره په جوړ کې وي، په رابطو کې وي، هر پروګرام یې اټینډ کوي، خپل د وس په مطابق هغه پارټۍ ته خپل فنډینګ هم کوي. د هغو ذهن چې دی د هغو ساخت داسې سوي چې بس هغه پیشور سیاستدان دي. او دویم قسم خلک چې دی په د خپل کتاب کې بیس کی هغه دی وایي چې دا اوکیژنل پولیټیشنز. اوکیژنل پولیټیشنز مراد دا دي چې حادثاتي سیاستدانان، واقعیتي سیاستدانان چې ګي واقعیا پیښ سي نو بیا دی راوځي احتجاج وکړي، الیکشن راشي بیا د خپل ووټ کاسټ کړي، چې کله په معاشره کې د میرټ پامالي وسی د حصے ملازمت یا غ پوسټ نس ملاو نو بیا د پر هغه باندې احتجاج وکړي. یا مثال کې طور په بلدیاتي الیکشنز رالي نو په دې مابین کې د خپل تیاری وکړه یا بل یو کس ودرېدی په خپلو کې دغه د پاره د یو کمپین وکړي، نو دی دا بیا حادثاتي یا واقعیتي سیاستدانان. یو موږ ټول واقعیتي سیاستدانان خو هیڅ پیښه راوشي نو بیا خپل احتجاج چې دی هغه ریکارډ کو، دغه د پاره پروټیسټ کو. نو دا د کتاب مختصره خلاصه چې ستی ومخته ما پیش کړه، کوشش کوم دا وکړي چې په مختصرو ټکو کې د کتاب چې اهم کمی حصې دي. میکس ویبر چې دی تقریبا 1840 کې وفات شو یا 1854 کې، اور په 1920 کې په 1919 کې دغه لیکچر ورکړي، په 1920 کې د وفات شوی دی. 55 یا 56 کال ژوند کیږي. اور یو کتاب د پروټیسټنټ ethics and the spirit of capitalism دا د کتاب دی چې د لیکلی دی. اور مزید دا چې د کتاب په دې آخره برخه کې د یو خبره دا هم کوي
چې په هر ځای کې د یو اقتدار پاتې کېده د حکمرانی پاتې کېده د دې په شا 3 اسباب دي. یو وجه د حکمرانی دا کېدلی سي چې روایات دي را روان دي دغه روایاتو تسلسل دی نو دغه په اړ کې که بیا زه راسم که ته راسې که بل راسي او که بل راسي هغه بیا بطور هیډ دغه ملک د صوبې هغه تسلسل وي دی جاري ساتي. هغه یو روایت جوړ شوی لکه زموږ پخوا چې دغه ټرایبل ټایټلز دي ما درته وویل لکه دا سرداري او نوابي. دویم شکل چې دی د حکمرانی غدی شي هغه دی وایي چې اټ از بای ورچو اف پرسنل ګفت اف ګریس اور کریزما. دا بنیادی طور باندې د انسان خپل یو تشخص وي د انسان خپل یو شخصیت وي چې دا غو په تحت د په ډیر غټ تعداد باندې شمیر باندې خلک ځان ته متوجي کړي بیا یو نوې پروګرام راوړي بیا یو نوې نظام حکمرانی چې د متعارف کړي. نو په دې اړ کې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم خو لوی مثال زموږ سره نشته چې دا بنیادی طور باندې د شخصیت کراماتو چې 40 کاله د په خپل کردار کم فصل وکړي کفر له هم د پر امانتداري او دیانتداري او پر سچای باندې هغه چې وو متفق جوړو بلکې وکالت وکاوي او بیا نه هغه تسلسل کې کته صحابه لراسي یا د صحابه او پس تابعین لراسي یا د عباسیه او امیه خاندان کې چې بیا شن نامور کردارونه تیر شوي دي په تاریخ کې یا دغه بعد غزنویډ په دې خاندان کې چې تیر شوي دي یا په مغلیه خاندان کې کې یو دوه د کردارونه راوتلي دي. نو هغه ګر د تسلسل د چرست هغه بنیادی طور باندې د خپل تشخص نه. دریم شی چې بیا د کوم شي هغه وای بای ورچو اف لیګالیټي. دا د جدید دور د ریاستو تقاضا ده چې کوم کانسټیټیوشنل سټیټس دي چې د یو خاص آئین په تحت باندې چلول کیږي. نو په دې ملکو کې بیا دا ذکر کوي چې دا کانسټیټیوشنل کم سټیټس دي هغه یو لیګل فریم ورک ورته جوړ کړی دی یو قانوني جواز ورته جوړ کړی دی کپر دی لار باندې زی نو سہولت به اسانی به وتا او کچيري د دې لارې انحراف اختلاف سره کوي د قانون ماته نو دغه په نتیجه کې به پر تا باندې سزا هم لاګو کیږي او تا باندې به جرماني هم شول کیږي. دغه درې شکلونه دي چې دغه په تحت په دنیا کې په مختلف ریاستو کې حکومتونه قائم دي. نو زما په خیال زما لخوا والا د حوالی سي کار خو وسو سره د ډاکټر صاحب څخه یو سوال کوم ته یو به بیان کې یو مورسي لیدرشپ دی او بل د وګړو سیاسي پارټیانو دی هغه د خپل عمل اوس نو ورولې وایي دا چې خپل عمل د څه په څه څه کې دی دلته دې دوه سوالو ته یو سوال سره راغلی هغه دا چې تر څو پورې به زموږ د پاکستان سیاسي بدلونونه چې په موروثي لیدرشپ باندې روان دي به تر څو پورې وي که څه قومي سطح باندې پاچانې دي هغه هم په دغه تسلسل کې روان دي او که څه په قومي سطح باندې دي هغه هم په دغه کې روان دي. د پټو سیاست بلاول ودرېږي پټو خاندان دی نواز شریف پر میا خاندان بدلېږي د ولی خان پر عین مول ودرېږي دا طرح تسلسل روان دي او دا به تر څو پورې دا ولس دا باندې ایا ولس بیا د دې د ماتولو کوشش کولی شي که نشي کولی او بل دا دی چې کوم دلته حکومتونه یا مشران خپلې ویناوې په عملي توګه چې دا په دې باندې عمل کوم او زه داسې کوم او داسې کوم خاص کر د الیکشن په ټیم کې چې کوم ویناوې دي وکړي او بیا په خپل عمل باندې ونه کېږي ایا دا ولس به د کوم هغه شي ضرورت وي چې دوی یا په خپل عمل باندې دا مجبور کړي یا د دوی خلاف یو اواز وکړي. عبدالستار صاحب دغه دویم سوال به اول جواب درکو خپل د دانش په مطابق چې ته وایې دلته سیاسي ګوندونه د مختلفو افکار او د نظریاتو خبرې به کولې بیا بالخصوص چې کله د الیکشن ماحول سي نو په هغه ماحول کې بیا د دې خپل بیانیه واز لر زیات سي تبلیغ لر زیات سي
خبره داسې ده چې شکسپیر به یو خبره کوله چې expectations is the root of all heartaches. یو هیډ ایک دی نه د سر درد، یو هرټ ایک دی دل کا درد. نو دی وایي د زړه ټول دردونه چې دي هغه د توقعات څخه پیدا کېږي. موږ ته به دا ګورو چې آیا دا کم سړی زما مخ ته ولاړ دی، کم سړی چې زموږ وروستي مخ ته ولاړ دی، آیا دا سړی بې عهدې هم په دې وطن کې پهچان لري که نه لري؟ آیا دا نن چې دی د کومې عهدې دپاره جدوجهد کوي تر دې لمخ هم د دې وطن دپاره د ایثار او قرباني شته که نه؟ فقط د یو پارټۍ ټکټ حاصلول، فقط د خپلې سرمایې پر بنیاد باندې ځان اهل ګڼل او بیا د دې په تناظر کې مختلف دعوې کول، دا زموږ د دانش سره تعلق لري. سړی که بازار له راوځي یو شی خرڅوي، په شي کې نقص وي، شی ته اخلي، سړی راوتلی د کوره په دې سوچ و چې تا به خطا باسي، خپل ناقصه شی به پر دراړی. کومه پوه چې تا له پکار وه چې زه به بازار له ځم او پلانی شی ضرورت لرم دا به اخلم، د تا سره ګویا هغه پوه نه وه چې ته به ناقصه شی اخلي او که بیا نه اخلي. دویمه خبره د موروثي سیاست غتا وکړه. په یورپ کې په 1914 کې غالبا یو کتاب ولیکل سو اون نارسیزم. نارسیزم څخه مراد ځان خوښي، خودپسندي. په دې کتاب کې کریسټوفر لش غالبا د دې رائټر دی، د ویلي چې دا ځان خوښي دوه قسمه ده، یو پرایمري ده، یو سیکنډري ده. یو ابتدایي ځان خوښي ده، یو ثانوي. ابتدایي ځان خوښي څه ده؟ چې کله پلار وزوی ته اشاره وکړي چې زوی عبدالرحمن نعمان هغه اواز که د پلار په نسبت زه یا ته وکړو، هغه زوی هغسې جواب نه راکړي، نو دی دا ابتدایي ځان خوښي ده چې ته کوم سړي ته په کوم انداز کې دی مخاطب کوي، دی به تا ته دغسې متوجه سي، ستا په خوا رامنډه کړي. کله چې دا ابتدایي ځان خوښي په ثانوي ځان خوښي باندې بدله شي، چې که موږ وایي چاته وایي چې پلانی صاحبه ته خو ډېر ښه سیاسي اکایي یې، ته خو د پارټۍ ډېر تکړه ملګری یې، ستا خو په پارټۍ کې فلاني او فلاني قربانۍ دي، ټیک شو. دی تا ته دغسې تاثر درکړي چې ټیک شو زه خو نو په دې ارزېدم لهذا پارټۍ دغه مقام راکړي. د دې ځای څخه د ځان خوښۍ هغه درجې چې د خطرې نه دا شروع شي. د دې کتاب په جواب کې بیا یو کتاب ولیکل سو غالبا په 1990 کې. دا کتاب نوم د کلچر اف نارسیزم، د ځان خوښۍ رواج، او دا د امریکي ماحول په مطابق ولیکل سو. او د دې کتاب مصنف دا خبره کوله چې په کوم سړي کې قابلیت نه وي، په کوم سړي کې حقیقي کامي جذبه نه وي، کوم سړی چې نیچرلی خپل صلاحیتونه نه کړي مضبوطه، په هغه سړي کې یو محویت پیدا شي. لکه موږ یو اصطلاح استعمالو سیلف پروکلیمډ کینګ، خپل د ځانه څخه د بادشاه دعوې کول. ټیک شو. دا په خانداني هغه ماحول کې د یوې پیړۍ څخه وبلې ته، د دویمې پیړۍ څخه درېیمې پیړۍ ته دغه چې کوم ذهنیت منتقل کېږي، اخر نو دی بیا د 14 حلقو سره چې پر یوه حلقه باندې پارټۍ پاتې شي، خو دی په هغه محویت کې دومره مبتلا وي چې دی هغه تاوان نه ویني. دغه شی خو نتیجتا د پیپلز پارټۍ سره وسو چې راله تر سنده پورې قید سو. دا دلته هم د ډېرو ګوندو سره وسوه چې تر کومه کونجه پورې قید سولې. د هغه محویت و. موږ ته په دې شي کې محتاط اوسو چې آیا دا مخ ته چې ولاړ دی دا سړی سیاسي دی که یو حقیقي رهبر دی؟ که یو حقیقي رهبر وي هغه یقیني طور د کام ترجماني کولی شي، د کام مقدمه چې ده هغه کنټیسټ کولی شي پر یو پلیټفارم باندې. او که چیرې هغه سیاسي وي نو هغه به داسې خرڅوي لکه په دې تېر 20 کلو کې چې خرڅ کوي.
زما بنیادي سوال دا دی، زه سوال سره لنډوم چې موږ ته په سوسایټي کې دننه سوشلیست خلک پیدا کوونکی زیات پکار دی چې موږ په پسې سو، که موږ هر دویم سړی چې داغه موږ په بیک ګراوند بالکل خبر نه یو او موږ وده باندې پسې سو د خپل لیډر وبولو. مثال کې طور پر ځینو مناقم ایکس وای زد چې هر سړی زموږ لیډر وي، چې هر سړی زموږ مخ ته راغلی، موږ په پسې یو، سترګې مې بندې کړې دي، ووټ مې ورکړی دی، موږ د یاستو اسمبلی له زموږ لپاره لیجسلیشن کوي، موږ په فیملی بیک ګراوند نه خبر، زموږ د پر پرسنل سټرګلز او پر اچیومنټس نه خبر. نو زما دا خیال دی چې آیا زموږ په معاشري کې دا ټیم موږ ته پکار دی چې په سیاسيانو خلکو باندې پسې سو چې هر دویم سړی خپل لیډر وته تسلیم کړو، که یا موږ یو څه چینج راولو د ریشنلایزیشن وخت راسو. موږ په معاشري کې چې کوم خلک پر سوشل ریفارمز باندې کار کوي، د سوپر سوشل ریفارمز کار نه سوي، نو که زموږ په معاشري کې موږ یو څه سوشلیست یا سوشل ورکرز خلک رامخته کو په هغه پسې سو، نو واقعیتا موږ به په سیاست سر خلاصي کې باندې خلاص. او دویمه خبره دا ده چې زموږ سوسایټي به ریفارمز اکانومیکل راولي کې به نه راولي. تھینک یو سر. کله چې معاشره د داسې تجربو سره مخامخ شي لکه زموږ چې په هغه کې یو ډېره غټه خلا پیدا شي د څه شي د بد اعتمادۍ هغه که زه دا ټرایکا جوړه کړم، مثال مثلث جوړ کړم چې دلته یو تصور دی د ریاست، او دا ریاست څه دی؟ دا ریاست هغه دی چې لکه میکس ویبر چې وایي چې دته خالي د خپل طاقت په ذریعه یو شی لیګلایز کول دی، هغه ته قانوني شکل ورکول دی. لکه اوس نږدې د میډیا په خلاف د یو بل جوړ کړي. کومه معاشره چې د اخلاقیاتو خبره کوي په هغه کې د دې قسم قوانینو گنجایش نشته. دلته د دې مثلث پر بل کونج باندې د دې طاقتورو اکایانو نمایندگان دي. موږ هغو ته سیاسیان ویلی شو. صحیح ده؟ توماس هابس یو خبره کوي، وای اټس ناٹ وزډم بٹ اتھارټي دیٹ گورنز. حکمرانی کم شي کوي، حکمرانی پوهه نه کوي، حکمرانی اختیار کوي. دا نمایندگان شو، دلته ولس دی، زه او ته. اوس بدقسمتي دا ده چې دا نمایندگان دي د دې پر سر یو طاقت دی، یا اسټابلیشمنٹ یا فوج یا جرنلان هر نوم جوړ کړي. زموږ پر سر باندې دوه طاقت دي، زموږ پر سر دوه طاقت دي. لہذا ولس خپل معیار او پیمانه بدلول پکار دي. ولس ته او ودې طاقتور اکای ته دا ثابتول پکار دی چې دا ته د ځان د خدمت لپاره کم خلک موضوع ګڼي، زموږ د جانب ته نمایندگان اخیستي دي. دا خلک زموږ نمایندگان نه دي. د دې ټول سیاست محور خپل ذات او خپل خاندان او خپل کورنۍ دي. د سمرا موږ وینو چې ولس نه ده رسېدلی. لہذا په دې حالاتو کې کول څه پکار دي؟ په دې حالاتو کې کول دا پکار دی چې ته په نان کنفرمست پسې ګرځې. دا نه چې په معاشره کې نان کنفرمست نشته، یعنی هغه اکایانی چې د معاشرې هر غلط رواج، رسم، کلتور چلنجي، دغه خلک به ته د دې خلکو به ته حوصله افزایي کوي. کچیري دا خلک له مایوسۍ له سببه د موږه بار سي، د موږه لیرې سي، کناره کشي اختیار کړي، د دې الټیمیټ فایده او تاوان څه دی؟ الټیمیټ فایده یې ودیه خلکو ته ده. الټیمیټ تاوان د چا دی؟ الټیمیټ تاوان د کام دی چې کام به مزید و تباهی ته ځي. لہذا په کام کې نان کنفرمست مزاج خلک چې دي هغه ډېر غټ تریټ دی. وچاته ودې نمایندګانو ته هم او ودې جابر قوت ته هم. دا کله ممکنه ده چې موږ د دې بیا پہچان وکړو چې آیا دغه درې کسان په معاشره کې ژوندي دي، څلور دي، پنځه دي.
موږ کوم سړی چې د سپورټس سره تعلق لري هغه ته په ټریننګ کې یوه خبره کېږي چې واقعي سپورټس مین یي. if somebody own the blood of a sportsman بس هسې مازګر دی راځي واکو دا سپورټسمین ته په ټریننګ کې خالي یوه خبره ښوول کېږي چې کله وام پر تا غالبه سو نو ته دا خوب بیا پرېږده چې ته به یو غټ سپورټسمین جوړېږي. اول شی څه دی؟ لوی مفکرین دا وایي چې د یو دانا سړي د یو رهبر سړي د یو د ځان د رهبرۍ دپاره پر مخ د ښوولو دپاره چې کوم سړی وي دغه اول شرط څه دی؟ وایي خوف کا ختم هونه عقل کې اصول کی نشانی. ډېر بې خوفه خلک شته د موږ سره، ډېر باهمته خلک شته، ډېر د جرأته ډک خلک شته په دې معاشره کې. په دې اپشن بازار کې نن دی خلک شته. محمد نبی دلته دغه کار خلاص کړی دی. په دې اپشن بازار کې خلک شته سودم کوي. دا وخت یې مرکزونه خلاص کړي دي، د قبضې ځایونه معلوموي. دا وخت خلک ستا د ټیکهدارۍ پر نامه پجم روان دی. دا وخت خلک ستا چې مخ ته د ډېر آیا وي چې د خپل پښتانه و عزت ته لاس هم اچي. نو زما په خیال په دې موږ چې کوم ځای ناست یو د دې اپشن بازار یعنې که دوه خلک چې زما د نظر تر مخ اوس ناست دي دا تر دا بقایه اپشن لاک ټوټل 1.5 لک یا 2 لک آبادي ماله معتبره دي. هغه څوک دي؟ هغه یا کلیم الله صاحب دی یا عبدالستار صاحب دی یا محمد نبی صاحب. کله چې معاشره د خپل محسن حقیقي محسن حوصله افزایي نه وکړي د هغه په نتیجه کې بیا کېږي څه؟ په معاشره کې چې کریمینل مایندډ جرایم پیشه مجرمانه ذهنیت والا خلک د دې حوصله افزایي کېږي. نو زما په خیال چې کوم د ریشنلایزیشن تیوري د هغه چې هغه انتها ته ته ولاړ سي ټیک څه یو سټارټ دی یو باټم دی دا ابتدا و سرسري طور موږ پر یو خبره باندې بحث وکړي یوه انتها ده ټیک څه. نو when you go to the other extreme of this discussion نو ته به بیا د هغه خبره اخذ کوي چې یاره په کار دا دی. و جرمني ته چې کومه پیښه وسوه جرمني ته پیښه وسوه هم د دې وجې څه چې په کومو حالاتو کې دوی دغه جنګ روا وبالئ. هغه وخت څه هغه وخت د ریاست په ترقۍ کې دوه سټیج وي. یو سټیج وي د ګروت چې په هغه کې په یو لکه ابن خلدون وایي په هغه کې نوماډیک ټریډز وي لکه خانه بدوش داسې نه په بیلچې په کار شرمیږي نه په مزدورۍ شرمیږي نه په ګاډۍ په چلولو شرمیږي. بیا که یو فرد وي که یو کام وي بیا یو وخت راشي بیا د ځان مینټین ساتي دله یو آمدن را رواني بچیان تعلیم شروع کړي دی د معاشره سره په برابر کې یو سیال وګرځي. اکثر اوقات پر دویمه پر دریمه پیړۍ باندې د خلکو دا ویره رسي چې هغه زما 2 جنریشنه مخکې پلار نیکه ور نیکه هغه په څومره محنت دا مقام پیدا کړی هغه په نور شان وخته سي نتیجتاً د هغو زوال شروع سي. نو بر زما په دانش کې خو رهبري چې ده د دې خپل سټیجز دي. لکه اوس یو سړی فهم لري فهم څه مراد دا دی خالي د دې موجوده حالات څخه آګاه دی چې د دې وجوهات څه. یو سړی تدبر لري هغه ته دا اندازه شته چې د دې مخنیوي څنګه کیږي. بل سړی د دې موجوده حالاتو په تناظر کې تاته د مصلحت مجلس کوي ټیک څه. بلې بیا د علم یو بل انتها د حکمت چې هغه بیا هغه ځای ته رسېدلی وي نه. نو پکار دا دی چې په معاشره کې کم خلک چې د معاشرې کې د بګاړ په وجه پریشانه دي په یو فرسټریشن کې دي پر هغو دا لازمه ده چې د محمد نبي غوندې خلکو د عبدالستار صاحب غوندې خلکو د کلیم الله صاحب غوندې خلکو ستا به یقینا یو ښایستګي وي په دې معاشره کې د دې حوصله افزایي وو. ضروري نه چې سړی د موږ سره سهار ماښام کښېني زموږ د فکر سره هم آهنګ وي. نو زما ذاتي نظر خو پر دې دا دی. زما بنیادی سوال یو دا دی چې میکس ویبر چې کوم لیکچر پریزنټ کړي د بیویریا په مونیچ یونیورسيټي کې زموږ پر خلکو به دا شی لاګو کوو څنګه زموږ د پولیټیشنز چې کوم حالت اظهار دی دا زموږ د سوسایټي ریفلیکشن دی. زما سوال دا دی چې زموږ د خلکو د یو پولیټیشن د سلیکشن چې کومه کرایټیریا ده د هغه سټینډرډز به راپورته کوو څنګه چې دی د یو فیت د یو کاسټ د یو خپلوي پر بنیاد د پولیټیشن سلیکشن نه وکړي بلکې ریشنلی سلیکشن د ټیلنټ د کار د صلاحیت پر بنیاد وکړي. مننه. یقینا معاشره خپل د میچورټي یو لیول
ورته درکار وي. ټیک شو. هغه میچورټي په معاشره کې هغه وخت راځي چې دا تر یو څه ارتقایي عوامل تیر راشي، د دې خپل یو تسلسل وي. د موږ سره د چین مثال دی، د دنیا تر ټولو لوی آبادی ملک دی. په هغه کې 20 کاله بعد 25 کاله بعد 30 کاله بعد یو رواج دی کلچرل ریولوشن راځي. هغه د نن ورځې رهبری د خپل اصل کلتور سره د اقدارو سره ټیلی کوي. زموږ په معاشره کې داسې د ریولوشنری انداز، یو انتهایی انقلابی انداز خپلولو ضرورت نشته. صرف دا پوه پکار ده، دا پرهیز پکار دی چې آیا زما معیار خدا دی، که موږ د پښتونولي په نصاب کې ورته وګورو او که موږ چې د شریعت په نصاب کې ورته وګورو. صحیح ده؟ او د معاشرې هغه ښایسته خلک څه زما مراد دا دي چې هیروز دي د معاشرې، چې په یو شکل نه په یو شکل د معاشرې په تعمیر لګیا دي، په جوړ لګیا دي. هغه خلک دا موازنه شروع کی چې یعنی ستا د پښتونوالي کم نصاب دی، ستا د شریعت کم نصاب دی، زما چې کم نماینده دی یا پارټي پر ما باندې کم سړی ټاکلی دی، دا سړی او زموږ اقدار دا سمون نه سره کوي. اختلاف تور سره شروع بایکاټ یې ته وکړه. بلکې ریاست یو سہولت مشت پیدا کوي موجودی ته، هغه په دې صورت کې پیدا کوي چې د هر سړي ته موقع ورکړه. هغه سلیمان لایق بوله ول د مين لار رجده د پورو ورو به سره زو به چغو به زګروي به نارو به سره زو. پښتنو د چغو د زګروي او د نارو سره 50 کاله د خلکو سره سفرونه وکړ، د درو پیړوي سره وکړ. اوس نو دا مناصره ده پر ما او پر تا باندې. موږ به مختصر وکړو دا مجلس چې ستاسو د پښین هر حلقه تقریبا 88 پولینګ سټیشن، 88 پولینګ سټیشن. د 88 پولینګ سټیشن دا چې ولې چې پر هر پولینګ سټیشن باندې مانیخیز کورونه 2-3 بلای نه دي. دغه درو کورو هغه غلط سړی پر وطن مسلط کړي، پر رواج کړي. کله دې سلور کورو په مقابله کې ته تعمیري سلور کور پیدا کی، ستا پر ځای خو دې باندې ورواچول او دغه تبلیغ موږ د پښین خصوصا دغه حلقه، بلکې دا یو نه د دوی حلقې د دوړي کې ریډیوس وګورئ، دا بس ما خیال د 15 کیلومتر سره دغه ریډیوس پورت دی، نه دغه ریډیوس پورت په دې کې کمپین هم کېدلای شي. صحیح ده؟ خو شرط یې څه دی؟ شرط یې دا دی چې زه ته دلته ناس خلک چې دا شکایات په ډېر غټ تعداد باندې کو، تقریبا د هر سوال نچوړ دغه دی، د هر سوال تقریبا نچوړ دغه ستړیا ده چې د دې څخه ځان څنګه خلاصو. د دې لپاره موږ په معاشره کې روز لرو او موږ ته مثال کې تور په د دې بنیاد کېږو چې ټیکسو کلیم الله صاحب دی د دې معاشره به ودی به منصبه دا او دا خدمت کړي. د دې د وسله افزایی لپاره زه هر شی ورته پرېږدم، کوم سیاسي وابستګي ده، کوم په پارټي کې قرباني ده، کچونګ زما د پښیو او د قبیلې نه دی، داغه حکم د پښتونوالي هم دی، د شریعت هم دی. خو تا چې کوم طرف ته اشاره وکړه ظاهره خبره ده معاشره هغه میچورټي غواړي. زموږ معاشره دومره نه ده خرابه لکه په کومه معاشره کې چې ابو جهل او ابو لهب، کومه معاشره چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم سي انقلاب او تعمیر غوښت، دونه نه ده خرابه. هغه معاشره تصور په ذهن کې راوړل چې د یو اس په تربل تیریږي بس بدی شروع ده، د یو زناور د بل پر پمزکه باندې واشه خوري بدی شروع ده، لور پیدا کیږي ژوندۍ شخی، په جوا کې په سود کې خلک مینه بایلي، دونه خو بده نه ده. مګر چې شو چې یو سړی مثال پیش کړي د خپل کردار سره، سلویش کالی یو تقوا اختیار کړ، په دې وجه خو هغه انقلاب ممکن است، په دې وجه خو د انتهایی اختلاف ساتلو والا هم ستا د صلاحیتو او د قابلیت او د تقوا شاکر وو. په معاشره کې داسې خلک ستا یو څه کمزوري چې دي دا د پړه لیکه خلکو، مطلب هغه حساسه خلکو، تم حساسه ازما ورورم حساسه دی،
ستار صاحب هم اساسه دی اساسه خلک چې دي نه دا نه سره یو ځای کېږي لاپروا خلک جاهل خلک مفاد پرست خلک د سرمایه محتاج خلک دا سره یو ځای کېږي زما په خیال کمزوري په اساس خلوي کې ده کدا لږ غاښه تعاون سره وکي نزدېکت سره وکي وخت سره وباسي ته پر هر قوت باندې طبيعي شي مطلب سمپل کوشن دی ماشاءالله تا لیکچر داسې ایگزیل ایکسپلین کوي سړی ته د کوشن موقع نه میته اوس نو بیا مطلب ما ایکسپلین کوشن کې جوړ کړی دی چې کنسپټ اف سټیټ بارکس دی ته مطلب ته کنسپټ اف سټیټ کې خبره وکړه ټول میکس ویبر په 1990 دا په بوک دا خبره کړې و چې کوم مطلب سټیټ ایریا وایز غټ پاکي ریسورسز زیات باونډري زیات او غټ دی اګریکلچر وایز دی هغه زیات مطلب سټرونګ مطلب ما سمپل کوشن دا دی چې مطلب ریسنت 21st سنچري کې تو غواړي چې کوم ایریا وایز کوم کنټریز غټ دي یعنی چې کوم لینډ ایریا وایز غټ یا ټریټری وایز غټ نو هغه خو چې هغه مطلب پاپولیزم یعنی هغه سمپل مطلب اگزامپل چې پاپولیزم چې دی نو هغه چې هغه دیموکراسي وی کړی ده سیکنډ چې هغه یو قسم چې په ایریا وایز کوم سټیټس په کې هغه لیک اف ایجوکیشن می بنسبت چې کوم سټیټس دی هغه مطلب لیمیټډ یعنی پاپولیشن کم از به خبر ده چې کوم مطلب نو سبا 21st سنچري کې ایریا وایز کم غټ یعنی په لانګ ایریا وایز دی هغه په یو قسم سترونګ مطلب پاپولیزم کې زیات دی پاپولیزم د وچ دی هغه ته یو قسم چې هغه دیموکراسي وی کړي لکه چاینا چې اگزامپل دی چې مطلب ایریا وایز غټ دی نو هغه کې مطلب دیموکراسي نشته نه ونه کې برابر دی سیکنډ چې هغه انډیا د سمپل اگزامپل دی چې پاپولیزم زیات نو دیموکراسي وی کړي ده او سیکنډ سره دغه مطلب ما اگزامپل دا کې 21st سنچري کې چې زموږ چې په ایریا وایز سیکنډ اگزامپل چې دغه الټریسي چې تو ګره انډیا کې مطلب دونه الټریسي نشته مطلب رسپات چې تو ګره لکه فنلینډ دی په ټاپ اکونومیک کنټری کې په ټاپ دی او سیکنډ دی لیمیټډ ریسورسز مطلب ریسورسز هم دي او باونډري وایز هم شنه دي یعنی سرچ په ایریا وایز غټ نو هغه خو نه سبا تاوان کړی مطلب چې تو ګره په ټیم کې میکس ویبر په 1990 دا خبره کړې خو نه سبا چې کم دي هغه ایریا وایز دی هغه قسم پاپولیزم دی هغه قسم ایمرج کړی دي سیکنډ دی الټریسي په هغه ریجن کې زیات بنسبت چې کم لیمیټډ باونډریز دي یقیني تور باندې سټیټ ټو سټیټ دا کنسپټ ویری کوي لیکن موږ سره د مثال نشته چې د یو ریاست په لاس مزید مزکه رسی او د دې څخه انکاري سي مثال دی نن د روس او د یوکرين جنگ دی یوکرين د کورژن په ذریعہ د فورس په ذریعہ د طاقت د استعمال په ذریعہ د مایټ په ذریعہ خپل تسلط وایي او که تسلط نه نو هغه ورته وایي چې دا کم د معدنیاتو ذخیره دي په دې کې ماته پرسنټیج راوځي که 4% راکړي د یوکرين مرستې د چې کوم ملک رسی امریکا هغه ورته وایي چې پښتانه سوي وي چې د خدای لپاره مژک نه نیسي چې زه خو سي د خدای د رضا لپاره ستاپ د لپاره ما 300 بلین ډالر خو پښتانه خرڅول په دې جنگ کې ما ته چیر راکې نن بیا په نتیجه کې نږدې مثال واخه د غالبا د عمران خان په دور کې د کشمیر ټریټوري مزه ډېر لو تنازع ده مخالف وي ورکل د هم خیال وای چې نه د هغه ډیر ښه هغه کیس چې دی هغه ډیر ښه په انټرنیشنل کورټ کې هغه کنټیسټ کې نو داسې مثال نشته په دنیا کې کوم نن د چین سره خبرو کو چین هم نن د شنګای بجای چې یعنی هغه د بیرهند سچته دا سفر وګوري دا تقریبا 14000 کیلومتر او کله کراچي سره یا د ګوادر سره زنګیانګ وګوري نو دا تقریبا 2500 کیلومتر ګویا الته د تقریبا د ترانسپورټیشن د ګوډز د سپلای په مت کې ودته 2-3 میاشتې لګیدلې دلته دغه کم انتقال چي دی یعنی د یو ځای سبل ځای دغه سامان فراهمي منتقلی په دې کې تقریبا ودته وس آتش په لګیږي او د کوشش دا کوي چې مطلب د دې ځای د پروسپریټي د لپاره د خوشحالي د لپاره د ایجوکیشن د اپلیفټ د لپاره یا هیلث او ایجوکیشن ان کامن د دې دوه سېکټرز د لپاره د زیات څه زیات په دې شوبو کې د کار وکړي ولې چې د ډاینامیکس دا شي چې دغه کم ایریا چې د سره دا زیات چې د مطلب کرونیک ټایپ الټریسي پریویل ان دیس پارت اف چاینا نو د کوشش دا کوي چې څنګه دغه ایریا چې د خپل ملک دغه آباد کی بیا په دنیا کې چې دی لکه اوس ګوره امریکا چې ده ویر یو اس بارډر میکسیکو البته بیا د قانون کې لږ فلیکسیبিলিټي پیدا کی فار پرسن لایک می اټس
rather very insane speaking of nonsense things. ډېره بده خبره وي نه، او ویډیو هم شروع وي بیا سار څوک وایي یاره دا خبرې وکړه. هلته پر سمګلینګ دونه پابندۍ نشته د مکسیکو د امریکې پر بارډر باندې، لکه موږ ته چې دلته سرفراز خان جوړ کړي دي، لکه دلته چې موږ د وطنه دا تللی د کاڼ متر زیه دا تر برج موږ ته جوړې کړي. صحیح ده. نو سټیټ چیست دی د تصور دا دی چې مطلب دا طاقت دی، دا قانون دی، دا اصول دی، دا پیمانه ده، دا معیار دی. rules are made to be broken. ټیک شو. ښه ذهنونه چې دي هغه د دې سوچ سره ملکونه بیایي. دا چې منجمده ذهنونه وي، فریز ذهنونه چې وي، هغه وایي laws are made to be practiced. قانون دې لپاره جوړېږي چې بس پر دې باندې روان بس. نه، کم قانون چې 50 کاله مخکې نن هغه مات شوی دی. نن چې کم قانون دا 50 کاله بعد ماتېږي. کم قانون چې دلته پر شهري آبادي باندې لاګو دی، دا قانون پر سرحدات باندې موجود آبادي باندې نه شي لاګو کولای. د انټرنیشنل لاز دی په ډېر ځایو کې. لیکن بدقسمتي دا ده د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو حدیث یو صحابي نقل کړی دی چې داس په آخرت تر ټولو لوی ګناه جهل دی، جهالت. او دا موږ جهالت چې دی زموږ په ډېرو شیانو باندې نه خبرېده، دا هم د ډېرو خلکو طاقت او اختیار جوړ شوی دی. 3 شیان دي. یو شی طاقت دی، لکه پارلیمنت که صوبایي اسمبلی ده که قومي اسمبلی ده. په دې وجه ده چې دلته کم سړی رسي د هغه سره د بلوچستان غوندې صوبې 800 اربه څه بالا یې دغه بجټ دی. نو ستا 15 ایم پیز دي، 200 اربه روپۍ ستا د ډیولپمنټ پورشن دی. 200 اربه روپۍ چې داسې په تصور کې راوړي ډېره غټه پیسه ده. صحیح ده. په دې باندې ته ترقي هم راوړلی سي، په دې ته بدامني هم راوړلی سي، په دې باندې ته د معاشرې یو ښه معیار ښایستګي هم جوړولی سي، په دې معاشره کې کرپشن هم کولی سي. خو ستا طاقت پروت دی. د طاقت یوټیلایزیشن تا ډیفاینوي چې دا چاته تا د طاقت ورکړی دی هغه د کوم مزاج او د فکر سړی دی. بل ځای اختیار دی. په پاکستان کې د فوج په شکل کې اداره ډیره زیاته کریټیسایز کیږي چې مطلب دغه اداره چې د پارلیمنت ودې ته د دې جایز اختیار نه ورکړي. اختیار خو زه ستا مخ ته ناست یم، د تېر لس کلو پی ایچ ډي پې ماته دا ترا معلومه ده لکه آیت الکرسي. دا 200 اربه روپۍ د دې کاله پرتې دي. دغه اداره د ستا په دې 200 روپۍ ولې کار نه لري؟ ستا زړه غواړي ته هلته پچ کړي، چې ستا زړه غواړي هلته ته په 25% په 28%. دلته چې د عمران خان تر څنګ ولاړو، زه به د اعلان درته وایم د ډېر انقلابیان په د تېر حکومت دې 27% اخیستي. دا الزام نه دی، نه تهمت دی، خدای مې دې معاف کړي. دا هغه و چې ول دا نور بیکاره خلک دي کرپشن کړی دي. زه د دوی درته وایم قوم پرستان چې به دلته په کوم شکلو باندې تقریرونه کول، زه د هغو درته وایم، اعلانن درته وایم چې د هغو 15% احسان بلی چې به د تاسو 15% باندې خبره کوله چې په کروڑ کې به 15 لک روپۍ راکوي، لکه ګویا دی د تا سره ښه کوي. نو یو طاقت سو، زه ایم پی یم، یو اختیار دی. 200 روپۍ 200 اربه روپۍ زه درم، په هغه کې زما شیر 5 اربه روپۍ دي. دریم شی لازم دی چې پر هغه باندې معاشره سترګې پټوي، هغه د پوه د دې طاقت او د اختیار څخه څوک تجاوز نه کوي. د دې لپاره شریعت په هر ځای کې که ته سالس نیسې، که ته وکیل کوې، که ته یو چا سره مشوره کوې، شریعت یې شرط چی شي؟ شریعت یې پوه شرط یې شي. نو خو زموږ جهل تر ګردو غټ کمزوري ده زموږ د ولس، چې د هغه سره د دې جهل سره د دې ناپوهۍ سره بیا کوم شی ملګری دی، هغه بیا زموږ د غیر ذمه داره مزاج دی. زما یې له خیر د ماکا وسول کرپشن اوس، زما یې له خیر یو سړي پر پولینګ ناروا وکړه، پراتیا پولینګ به بایللی، پراتیا پولینګ به بایللی. که ته خبره پر وکې 15 د پر دې باندې ټوکي وایستا یې له خیر. او معاشره چې بد اخلاقی کې ودی ځای ته ورسېږي، زه مثال خپل ته کوم چې د سړي ته بچان یو پر خپل لار ځي، ښه ساده ساده سړی دی، ښه صفا مؤمن دی، لمونځ نه قضا کوي، روزې نیسي، د خدای ویریږي، کې د چا سره مرسته
په وس پوره ورسره کوي. بل ورور یې دی چې نرپي پرېږدي نه دوې نه خپلې نه پردی که د یو چا مځه کوي دی سترګې نه تراړي که یو ځای یو ټیکای دی یو ځای لایسنس ورله پیدا کوي. صحیح ده. خو دا دی چې ما چې و مور و پلار ته دی چې په میاشت کې 15,000 ورته نیسي دا مور پلار هم هغه ته دعا کوي. نو معاشره خو به مور پلار جوړول د ناروا وسخ باور مور پلار مولوي صاحب هم ودا قبضګر ته ودا سودخور ته تر موږ ته تر ټول ښه دعا ورته کوي. بیا په عربي کې په دعا کې یادم کې موږ عربي زده نه ده. نو دا چیرته دا جهالت زموږ جهالت د ډیرو خلکو د طاقت وجه جوړ شوی. دا الیکشن لوی ثبوت دا اوس الیکشن د زموږ گمراهی او جهالت دا پر موږ باندې استعمال. مولانا صاحب په دې کې شک نشته. ګوره موجوده چې کوم ذهنونه دي ګوتم بدھ به یو خبره کوله ول all evils arises in mind. If mind is transformed, can evil remain? ټول برایانې چې دي د دې د پیدا کولو ځای هغه ذهن دی. که د ذهن اصلاح وشي که د ذهن تعمیر وشي آیا برایي پاتېدلی شي؟ اوس به ته په دې موجوده معاشره کې ودې ته سوچ کې په دې معاشره کې مثال تقریبا almost every member of our society feel that how long will state keep its monopoly through force. یعنی تر څو پورې به ریاست د طاقت په ذریعہ په ما باندې خپل خبره مني خپل مزاج مني. دا تقریبا در سړي په ذهن کې دا شی راغلی. دویم شی یعنی موږ د دې ریاست بچیان یو د زموږ مور نن هر سړی د دې مور سره سوال کوي چې will ever state adopt compassion and mercy. آیا د مور به یو وخت موږ خپل کې دا اولاد چې کوم د مینې حق دی هغه برابر ځای کې دا مني دا فیلینګز ته نه. دریم سټیټ چې زما او ستا په مابین کې ریاست یو روح ده. جسم څوک دی هغه نمایندګان دي ججان دي دا باثره خلک دي بیروکریټس دي. د دې په اړه کې زما ستا د دې ناس ټول خلکو دغه ذهن دی چې the system has entirely being handed over to termites. دا دماغ دی پښتو کې نه و دماغ ته څه وایي ویما که وینا په ظاهر لرګی دی ټیک شو دننه دی لګیا دی. او ته چې د کم هغه دغه به ویلې غالبا ول revolution never dies ټیک شو. in states like Balochistan revolution has almost died. دلته پیدا کېدای نه شي. دا یو نه چې انقلاب کبھی نہیں مرتے. دغه به دا خبره کوله د ارجنټینا مارکسیست نه مې دی بلوچستان ډېر متاثر دی چه ګویرا ټیک شو. نو دلته انقلاب موږ منلی نه شو چې دا به راشي. ولې نه شي منلی؟ بلوچستان خبره به وکړو چې ارلی 50s 60s ډېر اهم خبره درته کوم په ابتدایي یعنی پاکستان چې جوړ شو نو دوی فل فلج مرات ورته ورکړل سردارانو ته و نوابانو ته ټیک شو که د قومي اسمبلیستانو که د سینټ خو که نورې ښکاره یا زموږ د سترګو څخه پټې خزانې مې هغې ورګډې کې په 70s او 80s کې دغه سردارانو نوابان و ډېر ته سوچ وکړه بلوچستان کې خانان دا راولاړ شو د پارټۍ لباس یې جامه یې واغوستل هغه د استحصال یو شکل نه ٹھیک شو. It was the first phase of public exploitation and then came the second phase of
آر ایکسپلویټیشن زموږ استحصال بیا په دویم شکل کې په کوم صورت کې وکړي پارټیان یې رامخته کړي and then came the third phase of our exploitation پرویز مشرف د دوره بعد بیا نوې نمونې رامخته کړي لکه مثال دا سرفراز دی دلته په اطرافو کې وګورئ ټیک اچھا نه هغه اوله طبقه نه دا دویمه طبقه نه دا دریمه طبقه په دې کې تقریبا ته یو وره پولیټیکل سلوګنز ستا ټرایبل نوټیبلز دریم د هغه طبقه و چې مثال کې تور په یو سرمایه درلود د سرمایه په ذریعہ باندې دا دعوه کوله چې موږ د ولس د خدمت ډیر ارمان لرو موږ دا ګرځو وکړو ټیک شو د دې په کار خو نه په کار دا دی چې مطلب د یو انقلاب ماحول جوړ شوی وای نن رکاوټ چشته هغه نقطې ته بزان راوځو چې نن رکاوټ چشته نن رکاوټ دی ډیویژن نن رکاوټ دی تمه بل شي نه دی ډیویژن داسې دی چې ته په بلوچستان کې په بلوڅ په پښتون تقسیم کړي نن ډیویژن داسې دی چې ته په بلوڅ په براوي تقسیم کړي نن ډیویژن داسې دی چې نن اکبر بوکټي د قبر راپورته کې شاید په ډیره بوکټي کې په حیثیت لري نور په ټول بلوچي سیمه کې حیثیت هم لري نن چې ته خیر بخش مری راکښنه شاید پر مری ټرایب هغه پرانه not over the entire مری ټرایب دی به شاید خپل پښه باندې نه خور بجرانی د یاسد د به پراغه باندې اور لري بیا هم د په نسبت په دوه نورو پښو باندې د یو دسترس نن چې تا تاوله منګل راپورته کې نن چې ته خانشید بیرته راپورته کې نن چې ته عثمان لالا بیرته راوړي مانیس خجدي تر مسلم باغ دننه مقبولیت جلا شي دی قبولیت نش پیدا کوي دا قبولیت صمد خان هم نش پیدا کوي دا قبولیت چې دا نن د جو پر حلقه باندې د جمعیت کم امیدوار دی د شهید مولوی شمس الدین اخوند ورور زوی دی کې ورور دی او نن چې هغه شهید ورور راکښینه هغه هم هغه قبولیت نشي پیدا کولی مقبولیت کې په مرګ هم دی د ټول وسته ولی د دې خلکو سره انسایټ نو دا دوراندیش نو د رهبر اول شردادي د عالم اول شردادي چې هغه د نن 10 کال بعد حالات سوال دي لہذا کوشش کوي چې دا تیز یوبه روح یوبه له خاطر وګرځي خپل کام د تصادم او د تباہی او د دې څخه بچاو مجنو کو بچاو لہذا یو قسم هم سیاسي رهبری دا داوا نشي کولای چې ما کام د ډیرو لو توانو سره مخامخ کېدی ما بچاو دویم شی تمه هغه سړی چې په کور کې څلور زامنې د سپینجري څلور سره ګریجویټ او پوسټ ګریجویټ تاسو خو ګیلا نست او ریډي خو سم په چلول شی لرم نه تعلیمونه په وکړ هغه به خود یا به یو منسٹر لورسغلی یا بل سیکرټری لورسغلی یا یو بل باسا رسېل لورسغلی آی په معاشره کې چې ابتدایي بنیادی شان ګرځ پرای دي ټیک شو کزان او فرزند په شکل کې دي کده مال او جاه په شکل کې دي کده سیاتیابي په اعتبار دي دا شان ټول پرای دي دا تر دا نور ډیر نن هم تمدار دي ستاد اپشن اوس د پی ډی ایم امداد راورسید زه د ډی سی خدای خبر غوښنم نه لري نه چاوري کناوري زه په داوا باندې وایم چې لاس بیګه مستحقین لنی دي او دوی د داوا کې چې موږ خدالته 15000 مستحقین لشي ورواستو یا 10000 مستحقین د پی ډی ایم فند د تیر کال په نسبت 1.6 بلین سے بوتي 7.6 بلین شپږ ارب روپۍ زیاتې کی دا چې وو کو دا ډیر ښه فورم دی دوا زائد بای ناس دی موشنم دا دی ولاړ دی یو د نورم هغه دلته هغه والک دی نجیب خان یو هغه بل نقیب خان دی بل څوک دی دلته سٹار فضل خان دی دا خلکو ته بنن د دې توسط صدا خبر ورورسو چې طالب بیگ راغلی او ډي سي صدا معلومات وکړه 10000 15000 14000 صحیح نه
مهرباني وکړه د لیسټونو خالي جاري کړه چا او چاته دور کړي کانټیکټ نمبر پر ولیکه په ضلع کې ناشته 8 لکه یا 10 لکه آبادي ده دغه بلوچستان خبر نه دغه پاکستان زه په دعوا درته وایم نه دا شی محسوسي نه دا د غیرت ګواره ده نه د تا د جواب درته دا خبر اوري ځان پر چی دا چیرې ولاړ دا نن بیرته با اثره طبقه یا خرڅ کړي په خپل کورو کې کېږي هغه چې ته کوم شی چې ډیپرایویشن وچشته وي یا ته وایي اګریشن وچشته وي ادریم شی چې د تایات کې هغه ایجیټیشن دی بیسیکلی چې بیا به ورشي ته دري ایجیټیشن چیرې دی خلک ولاړ شي اختر منګل خدای دې وکړي نیت یې سمې زه پر هغه تبصره هم نسم کولی چې اوس د عیار صحیح دی که چپ دی دی د مارنګ په غم کې راوتلی چې دا هر یو روان دی 4 موټر په پیسې دی دی خالي تقریر کې خدای خوار کړي او قرآن ولې خو ته هم د ځان سره 3000 کسان بوزه دا پښتانه دي د قومیت پر نامه یا دا مذهب پرست دي په دې نامه یا زه ډېر لوی سردار نواب یم یا زه د فلاني بوکټي او د مریو د دغه پر کور باندې پاته یم نقطې ورول نو په قافله ور شامل ورسره د خپل تقریر وکړه چې ایجیټیشن دی تی 3 لکه کسانو اپلای وکړه نظر کسان سرکار په خپل چې پر پیمانه باندې تیر استاس راويستاس پس داغه په اگست ستمبر کې نوټیفیکیشن وکي سیکنډري ایجوکیشن چې جلد از جلد دا نیم زر الکوان چې دا تعینات کی ودی لګي دغه بي بیا تی ایجوکیشن چیرته پاره بیا په حوالات کې څه لپاره یې شو انقلاب چې دی انقلاب مثالی رهبر غواړي موږ په پښین کې ناشته نور خو مدونه دغه نه دی مطلب بیان خو مدونه درون نه دی چې توای خلک بیا اوري او راغورځي تیراسي موږ د دې پښین پر سر باندې د دې د داسې انقلاب سر کښیږو چې نه موږ و پارټي ته ځان محتاج کو نه موږ ودا اشکارا خلکو ته ځان محتاج کو دا پړه لیکه خلک په دا پښین کې د ځان تر قرباني تیر زه او تاسو استاد مبارک تو دا ورور ته استاد مبارک د دې ودت وای استاد مبارک موږ په دا اپشن کې په دې تیر کلو کې راغلی کم سړی دا ویل چې زوندې دي کمر دی داغه پر سر باندې د میراث خور دی وای چې زه پر دې خبره قران اخلم کلمه وایم پر قران لازم زما پلار یا زما اکا یا زموږ د پارټي د پلانې سړی د ایم ان ای د چیرمن د ام پی ای د منسٹر د سپیکر د گورنر ستې د مخ د ډیر د کرپشن په دې مردار خورین وخت زه درته وایم یو سړی دا قرآن نشي اخیستی په دا تیر کلو کې نو ته د کوم ډیپرایویشن خبره کوې دا مړه معاشره ده خوف کا ختم ہونا عقل کې اصول کی نشانی ہے ما خپل مطالعه دا د مړه قومونه نه د انقلاب لارې پیدا کولای شي نه د غس خلک تعبیر خواب اخلي چې تی کوم خوب ویني خوف کا ختم ہونا عقل کے اصول کی نشانی ہے خوف میں مبتلا شخص کبھی دانا نہیں ہو سکتا مجھے معاشرت حساب وکړه دا اجتماعي طور باندې پر دې باندې خوف ډیر زیات غالب دی واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین